أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. سورة الفرقان 45 نمبر آیات. په دې 45 نمبر آیات کې دلیل عقلی ذکر کیږي د انسان په هغه غفلت باندې چې کوم عام انسانان په دې کې اخته دي. د الله تعالی نظام داسې دی چې انسانانو ته مسلسل د ډېرو زیاتو نعمتونو سلسلې جاری کړي دي او دغه نعمتونو کې د الله تعالی په دغه لوی نعمتونو کې سورې ځان له نعمت دی، نور ځان له نعمت دی. یوازې په سوري کې هم ژوند نه تېرېږي، یوازې په غرمو کې هم نه تېرېږي. د دواړو د مخلوق انتهایي ضرورت دی او د دغې دپاره ښکاره نښه چې کومه ده دلیل دا په نور چې نور راوخېږي نو بس بیا اوله کې سوری غټي بیا کچی کېږي، بیا بیخي کچی شي، بیا دغې نه بعد بیا په غټېدو شي او د نور نه بغیر د سوري اندازه نه لګي. نو انسانانو غفلت په دې طریقه باندې د انسانانو خیال دا چې دا ټول نظام داسې خود به خود روان دی، بې نتیجې روان دی. هغوی په دې کې نه پوهېږي، دې کې غفلت کوي، سوچ پکې نه کوي چې کنې دا دومره نظام څوک چلوي. د دې دپاره یو خالق موجود دی او چې دې دپاره کله یو خالق متصرف موجود دی نو دغه متصرف د مخلوق باندې څه حقونه هم جوړېږي چې د مخلوق به حقونه مني. هغه حقونه د یو نظام حیثیت لري. هغه نظام په آسماني کتابونو کې بیا پیغمبرانو راوړی د نقل کړی دی. نو الله تعالی د انسان په دغې غفلت باندې خبرداری ورکوي او فرمایي الم تر ایته نه ګوري الی ربک خپل رب ته، یعنې خپل رب د لوی قدرتونو ته نه ګوري. کیف مد الظل چې څرنګې خور کړی دی سورې، ولو شاء لجعله ساکنا که د الله خوښه وی نو ګرځولی به وي دا سورې ساکنا په ځای باندې ولاړ، خاموش په ولاړ وي. د دې مطلب دا ده چې سورې خود به خود نظام نه دی چې ګنې خود به خود باندې سورې کله یو کله نه خپله خوښه ده او نه د نور خپله خوښه ده، بلکې الله تعالی داسې هم کولی شو چې دا نور به وي او سورې به دا نور به راښکاره کېدلی لیکن د سوري به هېڅ اندازه نه وي. مثال په طور باندې نور داسې اندازه باندې ودرېږي چې هر ځای باندې غارمه شي او سورې نه وي نو بیا هم د انسان ژوند ګران دی. یوازې په نور کې خو هم ژوند نه تېرېږي چې مستقل نور شي. دغه شان ده که یوازې سورې شي د نور نه نو په سوري باندې هم یوازې کار نه کېږي چې نور نه بغیر خو بیا ژوند نه تېرېږي. دا انسان ضروریات دي. نو الله تعالی داسې نظام جوړ کړ چې نور او سوری دواړه را پیدا کړل او دغه سوری په یو ځای باندې ونه دراو، نه نور په یو ځای باندې ودراو، بلکې کله سوری کله نوري، کله سوری کله نوري. نو په دې کې د انسان ژوند تېرېږي او دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دي. نو ځکه ولو شاء لجعله ساکنا که د الله خوښه وی نو ګرځولی به وي دغه سوری ساکنا په ځای باندې ولاړ. نو بیا به خلکو څه کولی، بیا هم څه نشي کولی، خرابېدل. نو په دې کې تصرف ته اشاره شو چې دا نظام د الله تعالی په اختیار او په تصرف کې چلیږي. هغه ذات چې کوم د ښکاره کائناتو نه شاته دغه یو لوی نظام او قدرت موجود دی د هغې سره چلیږي او دغه ذات دغه لوی ذات چې کوم موږ ته په سترګو نه راځي خو د قدرتونو نه معلومیږي په موږ باندې ډېر زیات حقونه لري او په موږ یو د نظام ماتحت ګرځولی. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا موږ ګرځولی دی نور علیه په دغه سوري باندې دلیلا نښه. سورې غټېدل لکه چې کېدل ورکېدل دغه باندې نور نښه ده چې نور نه اندازه لګي. نو دې کې دې مضمون ته اشاره شو چې دنیا عالم الاسباب دی. د دې تعلق د اسبابو سره تړلی شوی دی. اسباب چې څومره قوي نو دومره یې نتیجه قوي، څومره اسباب کمزوري نتیجه یې کمزوري راځي. لیکن دې اصلي مؤثر د الله تعالی دی او دغه اسبابو دغه عارضي اختیارات د الله تعالی په نظام کې دي. الله تعالی اسباب داسې جوړ کړي دي او نظام یې داسې ګرځولی د دنیا چې تعلق یې د اسبابو سره تړلی دی. لیکن الله کولی شي چې دغه اسباب به موجودي اثر به ختم کړي. نو اصل مؤثر الله تعالی شو. لکه اور کې د سیزلو اثر یې ښې دی. نو چې اور موجود دی دا به د دې خبرې دلیل چې سیزل به کوي، لیکن کله کله به دا غوري سیزل به ونه شي. لکه ابراهیم علیه السلام ورته واچولی چې ویې نه سیزو نو سبب موجودو خو اصلي مؤثر دغه اثر لرې کړو نو چې لرې کړه نو ور دغه شان پاتې شو.
نو په ټولو څیزونو کې اصلي مؤثر اثر کوونکی ذات د الله تعالی دی. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بیا موږ راغونډو دي سوري لره الینا خپل ځان طرف ته قبضا یسیرا، پر راغونډولو آسان سره. نور چې اول لا وخت نو سوره ډېر اوږدي، بیا را سوره کچا کېږي، څومره چې غرمه را نږدې کېږي سوره کچا کېږي، نو په سره غرمه کې د سوره بیخي راغونډ شي. نو عام خلکو خیال داسې چې کنه سوره ختم شي، سوره ختم نه موجود دي لیکن کچې شي. نو الله تعالی دغه تعبیر کړی د جمنګي قبض کو ځان طرف ته قبض کولو آسان سره، ګویا چې سوره موږ خپل ځان طرف ته راجمع کو. وهو الذي الله غزات جعل لكم الليل لباسا، چې ګرځولې د تاسو لپاره شپه لباسا پرده، لباس په معنی د پردې سره. نو شپه د یو شی د هر شی پکې پټ شي، څه پکې ښکاري نه، لکه څنګه چې په جامو کې انسان پټېږي داسې به د شپه کې هر شی پټي محفوظ وي. والنوم او شپه، والنوم او خوب سباتن سبب د آرام. شپه لباس دی پرده ده، هر شي د پاره پرده ده، هیڅ څه پکې نه ښکاري. او په دې شپه کې دننه خوب سبب د آرام دی. سبات خپله معنی د کټ کول، جدا کول، بیلول. نو انسان چې کله دنیا د کارونو نه ستړی شي، غمونو سوچونو فکرونه یې په عذاب کي، نو چې کله د شپې اوده شي ټوله قصې کټ شي، ستړي کېدل او دغه شان غمونه سوچونه دغه ټوله سلسله یې کټ شي، نو آرام ورته راشي. نو په دې وجه سباتن معنی خلک په آرام سره کې خپله معنی کټ کول دي، په دې سره غمونه مصیبتونه کټ شي د خوب سره. وجعل النهار نشورا، من ګرځولې د ورځ نشورا د دوباره خورېدلو دپاره. نشور خپله معنی ژوندي کېدل، دوباره ژوندي کېدل. نو شپې سړی اودی د خوب په شان د مرګي، سړی داسې ګویا چې دا مړ دی، او چې کله رایښ شي نه داسې شو که دوباره چې ژوندی شي. نو شپې خلک اودی د ورځې یخي، دا مطلب یې شو. نو د دې نه یوه بله اندازه ولګېدله چې اصل کې شپه د خوب او د آرام دپاره ده او ورځ د روزګار دپاره ده، په کار داسې ده. او په دې صورتونو کې به د دنیا نظام هم ډېر په ښه طریقه باندې برابر شي، ځکه که دغه نظام پکې نه وي، د شپې اوده کېده نه وي، مخلوق اوده کېدی نه، د ورځې ټول یخ نه وي، نو بیا به دا مسله وي چې ډېرې پیرې به او ورځې د یو انسان ته به د خوب ضرورت وي، خو خلکو به روزګار، کاروبار، خبرې او انداز به یې داسې وي تا پکې خوب نه شوی کولی، خوب به مشکلات وي بخاریو کې خاص کر. او کله به داسې وي چې ته به یخ وي، چا سره به د کار هم وي، خو سړی به په خپله اوده وي، هغه به د خوب نمبر به اوده کېدی به. لیکن الله تعالی داسې نظام جوړ کړ چې شپې د خوب دپاره مقرر کړله چې په دې کې ټول ویده شي، او ورځې د یخوالي د روزګار دپاره وټاکله چې د ورځې به ټول یخي. نو ملاقاتونه د یو بل نه فایده حاصلول، د یو بل نه امداد حاصلول دا به آسان شي، او خوب کې به دننه رکاوټونه هم نه پیدا کېږي. نو دا د الله تعالی د نعمتونو نه یو بل احسان او نعمت شو. وهو الذي الله هغه ذات ارسل الرياح، چې لېږي هواګانې بشرا زیری ورکوونکي، بین یدی رحمته، مخکې د راتلو د رحمت نه. رحمت نه مراد باران دی. الله هغه لوی ذات ته چې کله باران وري، د باران نه مخکې هواګانې راولېږي، او د هغې هواګانو نه اندازه لګي چې باران به کېږي. نو ګویا چې دغه هواګانې د باران زیری راوړ. د دغې فایده دا ده چې کله د مخکې نه خبر وشي اندازه چې باران کېږي، نو خلک خپل څیزونه سنبال کړي، که هغه فصلونه دي، که هر شی سنبال کړي، که انسان د آبادۍ نه لري آبادۍ ته ځان ورسوي. خو که دا باران ناڅاپي راښه کېدی بغیر د علاماتو نه، یو دم د اسمان نه اوبه راخوشي کېدی، ډېر زیات مشکلات به جوړولې. یو طرف کې باران لوی نعمت دی، بل طرف باران نه مخکې د خبردارۍ د بل نعمت شو. وانزلنا، موږ نازلو من السماء، د اسمان طرف نه، ماء اوبه، اسمان طرف نه باران کېږي، طهورا پاک، چې پاکي اوبه، د باران اوبه مکملي پاکي. په دې کې بیا طبیبانو د حکیمانو ډېر تحقیق دی چې باران اسمان چې کومې اوبه راورېږي در مرضونو مې علاج دی، او ډېر معلومات دې باره کې لیکلي دي. لیکن یو لنډه خبره دې موږ ته دا معلومېږي چې د باران اوبه پاکي دي. کوم ځایونه کوم چې باران وشي د باران پاکي. لنحیی به بلدة میتا، دې دپاره چې موږ ژوندی کړو په دې باندې هغه کلي، هغه علاقې، میتن چې مړي، مر په معنا د مرګ نه مراد وچېدل دي، چې کومې علاقې وچې شي بوټي پکې نه وي، باران پکې نه کېږي، نو بوټي دې وچ شي، هر څه خاورې سپېرې ښکاري، نو داسې شوی دا خاوره چې مړه شوي. چې کله باران وشي دوباره شنې شي، نو داسې شي لکه سا چې پکې وګرځېږي ژوندی شي. دا یو قسم د تشبیه شو. ونسقیه، او موږ سکو دغې اوبو لره
مما خلقنا په هغه چا باندې چې موږ پیدا کړي دي انعاما چې هغه څاروي دي و اناس یو انسانان دي کثیرا ډېر زیات دغه اوبه چې کوم د اسمان نه راوورېږي نو الله تعالی موږ په څارویو باندې بیا څکو په انسانانو باندې څکو د هغې دپاره څکول یو سیسټم هم برابر شي دی نه دې ذکر کې یو سوال دا ذکر شوی دی چې انعاما و اناسیا نه وروسته کثیرا ټکی راغلی دی چې موږ پر ډېرو څارویو باندې پر ډېرو انسانانو باندې دغه اوبه څکو کثیره معنی ډېر دی نو سوال دا دی چې اصل کې انسانان او پیریان ډېر نو ټول اوبه څکي داسې مخلوق نه چې هغه اوبه نه څکي داسې انسان نه داسې ځناور نه حیوانات نه چې هغه اوبه نه څکي نو کثیرا وایي سمون ونه خوړه ځکه چې کثیرا معنی به دا شي چې ډېر یې څکي او لږ پکې داسې پاتې کېږي چې نه څکي داسې معنی به شي د هغې معنی مفسرین دا نقل کړله چې دې ذکر کې د باران باس روان دی د عام اوبو نه دی روان نو الله تعالی نظام داسې جوړ کړی دی چې کومې اوبه د اسمان نه راوورېږي نو زیاتو ځناورو ته او زیاتو انسانانو ته د باران د اوبو نه هغوی د څکلو فایده حاصلوي دغه د باران اوبه څکي اوس ځینې علاقې داسې هغې د باران سره بوده کېږي نه لکه ځینې خلک ځینو ځایونو کې خلک سمندر اوبه صفا کوي څکي ځینو ځایونو کې د کویانو نظامي د چینو نظامي خو په دغه ځای کې باران کېږي نه عرب خاورې اکثر داسې دي نو دې ځای کې د دې آیت مطلب دا دی چې په ډېرو خلکو باندې په ډېرو څارویو موږ د باران اوبه څکو او کم پکې داسې دی چې هغه نوري اوبه استعمالوي د باران نه علاوه نوري اوبه استعمالوي هغه ځایونو کې باران نه کېږي نو دې ځای کې سوال په خپله باندې حل شو ولقد صرفناه بینهم یقینا موږ تقسیم کړي دي د اوبو لره بینهم په منځ د دې خلکو کې صرفناه د دې هغه معنی چې کوم تفسیر معرفت قرآن نقل کړل هغه دا ده چې یقینا موږ تقسیم کړي دي اوبو لره بینهم په منځ د دې خلکو کې خلکو منځ کې اوبه تقسیم دي د هر چا خپله حصه ده چې دومره اوبه دې شوي دومره اوبه دې شوي ټول دنیا نظام داسې روان دی په طریقه باندې روان دی لیذکروا دې دپاره چې خلک نصیحت قبول کړي چې د دې اوبو یو مالک شته او د تصرفات د خلکو له ورکړي د اختیارات یې ورکړي دي پکې دومره شوي د پکې دومره شولې نو اوبو تقسیم ته نه معلوم شو لیکن ځینې علماو رای دا چې صرفناه په معنا د بیانولو سره او مخکې اگر چې باس د اوبو روان دی لیکن دې ځای کې د هونه مراد قرآن مراد دی بیا به داسې معنا شي چې ولقد صرفناه یقینا موږ بیانوو د قرآن لره بینهم د دې خلکو په منځ کې لیذکروا دې لپاره چې خلک نصیحت قبول کړي د قرآن نه د معنا هم سمون خوري لیکن اولنې معنا تفسیر معرفت قرآن نقل کړې ده دویم معنا عام مفسرین نقل کړې ده فابى اکثر الناس الا کفورا نو انکار کوي اکثر خلک بغیر د ناشکرۍ نه انکار نه کوي نو هر شی نه مني اکثری خلک داسې دي چې د دین ټولې خبرې نه مني هره خبره نه مني باره خبره کې بغاوت پورته کوي لیکن ناشکري د سره نه پرېږدي ناشکري مستقل اختیار کړي نو په دې صورتونو کې د مخکینی آیات نه مراد وبه شي بیا به مطلب دا شي چې موږ د اوبو اسمان نه راورو د خلکو په منځ کې تقسیم کړي دي ځمکه به راژوندی کوو دا بیخي پاکې اوبه دي لیکن د دې هر څه باوجود خلک د الله تعالی د نعمت نه انکار کوي څنګه ته انکار کوي کله چې باران وشي نو باران نسبت موسم ته وکړي چې دا موسم کمال او دا موسم چې راشي نو باران کېږي داسې نه وایي چې د الله راووره داسې نه وایي دغه شان د دې نسبت سیارو ته او ستارو ته کېږي او نورو څیزونو ته کېږي لکه د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کله باران وشو نو مشرکانو به داسې خبره کوله چې بس پلانې ستوره چې پلانکې ځګین نه پلانکې ځګین ته ورسېږي دا باران ټیمي باران نه شو دا باران شروع شو او باران د دې وجې نه وشو کله به ویل چې د پلانکې میاشتې منځ چې کله راشي د باران ټیمي بس باران کېږي نبي علیه السلام دې منع کړ چې دا جهالت خبرې دي باران تعلق نه موسم سره نه ستارو سیارو سره شته بلکې اصل کې باران ورونکي ذات الله تعالی دی چې کله باران وشي تاسو داسې وایي چې مطیرنا بفضل الله تعالی د الله تعالی په فضل باندې باران وشي دا دعا هم ده او د الله تعالی د نعمتونو هغه احسانمندۍ اظهار هم دی نو په دې صورتونو کې فابى اکثر الناس الا کفورا هم دغه مراد شو چې باران نسبت بل چاته وکړي چې دا بل چا ووره د بل ځای نه وشي او که د دې نه مراد قرآن شي صرفناه نه مراد قرآن شي بیا به معنا دا شي چې الله تعالی موږ د خلکو منځ کې قرآن بیانوو د پیغمبر په ذریعه باندې د بل چا په ذریعه باندې قرآن بیانېږي نو فابى اکثر الناس انکار کوي اکثری خلک د قرآن نه یعنی قرآن شکریه نه ادا کوي چې هغه واوري او عمل پرې وکړي الا کفورا بغیر د ناشکرۍ نه چې مسلسل به وایي چې بس ضرورتونه نه پوره کېږي خواریم ډېره وکړه څه په لاس باندې رانلو حالات ټیک نه دي حالات خراب دي دغه منفي خبرې به د خولې نه بار بار وځي
خو دغه قرآن شکر به چېرته همدانه کې چې د الله تعالی لوی آسماني کتاب د بیانولو سهولت موجود شو او هغې باندې عمل کول پکار دی، وخت ورکول پکار دی، نو هغې ته به خیال نه وي. نو دواړه احتمالونه که مخکې معنا د صرفناه نه مراد اوبه مراد شي، بیا به د باران خبره، که مراد د قرآن شي بیا به درسونو کې نه شریکېدل، عمل نه کول به مراد شي.